بسم الله الرحمن الرحیم. باب من ادرک من الفجر رکعه. یو سړی چې کله هغه د سحر یو رکعت لاندې کو، د باب تعلق دې سره ده. د سحر یو رکعت لاندې کې څه مطلب؟ د نور خطو نه مخکې لاندې کو. او یادې کې دویم تعویل داره چې د امام سره یو رکعت لاندې کو. نو که امام سره یو رکعت لاندې کو نو مطلب داره چې ثواب د امامت دته حاصل شو. او کنه دا مطلب واغستی شي چې ادرکا من الفجر رکعتن، د نور خطو نه مخکې د یو رکعت ټایم ته ملو شوی دی. نو اوس به مسله دای چې آیا د بنیاد نه منځ کولی شي که نشي کولی. اختلاف چې پیدا کېږي د اختلاف څه وجه سبب وي، بغیر سبب نه اختلاف نه پیدا کېږي. چې کله اختلاف پیدا شي نو بیا هغه اصول لیکم چې هر ځای کې مونږ ښیو چې یو خو رویه به د نرمۍ، دویم دا چې تعبیر سړی کوي نو په نرم الفاظو باندې کوي، درشتي او سختی نه کوي. او بل دا چې مسله چونکې اجتهادي شي نو لہذا د خپل ځان خلاف سړي ته به کافر بدعتي فاسق فاجر نه وي. زمونږ خلک د دې نه خاص بس د هغه د جنگ پلاسي میدان ته جوړ کړي چې ګنې به دا کفر شوی د خالص و یوې غاړې او د بلې غاړې. د حدیث چې دی که کم پیش کوي نو بیا ورپسې چې کم باب دی هغه وګوره. باب من ادرکا من الصلاة رکعتن. لومبے کې څه وایي؟ باب من ادرکا من الفجر رکعتن، د خاص کړی دی. او من ادرکا من الصلاة رکعتن د عام کړی دی. نو که یو سړی بالفرض درې رکعتي لمونځ، څلور رکعتي لمونځ، درې رکعتي لمونځ امام سره لاندې کړي، نو که یو رکعت یې پکې لاندې کړ نو مطلب دا دی چې ته اجر ملو شوی دی د امام د امامت. که دوه رکعتي دي، که درې رکعتي دي، که څلور رکعتي دي. خو د حدیث متن ته وګوره چې د حدیث په متن کې څه اختلاف شته که نشته. لومبنی وایي حدثنا عبدالله ابن مسلمه. دلته استاد عبدالله ابن مسلمه دی، د هغه وفات دی 220. او دلته کې عبدالله بن یوسف تنیسی، تینن یہ سینی دی، د بعضې خلک تنینی وایي، تنینی نه دی، تنیسی. عبدالله بن یوسف التنیسی، د وفات 218 کې دی. مطلب دا دغه استادان چې کوم دي دواړه د یو بل نه 2 کاله مخکې وروسته وفات شوي. د عبدالله بن مسلمه استاد دی مالک بن انس بن ابي عامر. او د عبدالله بن یوسف استاد هم دی اخبرنا مالکن، د استاد هم مالک دی، مالک بن انس بن ابي عامر 179 ہجری کے عمر دے. عن زید ابن اسلمہ، دا استاد دے زید بن اسلم. دلته کې دے حدیث کې د مالک بن انس استاد دے ابن شہاب زہری، محمد بن مسلم بن شہاب زہری استاد دے. دا دو مختلف کسان شو. و دغلته کې سند بن ختم شو. وعن بسر ابن سعید وعن الاعرج، یعنی مالک نقل کئی د زید بن اسلم نا، اغا نقل کئی د عطا بن یسار نا. اور دارنگے زید بن اسلم نقل کئی د بسر بن سعید نا، اور دارنگے زید بن اسلم نقل کئی د اعرج نا. یعنی استادان گن شو. عطا بن یسار بسر د بسر د پلار نوم سعید دی. او اعرج مونږ خو سویل چې یو سړي ته د شلوالی یا د ګډوالی نسبت شرعاً حرام دی. خدا علاغه چې کله سړی د بیزته په بنیاد وایي. محدثینو کې دا لفظ ډېر استعمالیږي، بلکې قرآن کې هم یو ځای کې شته دی چې عبس وتولی ان جاءه
اعما. او قرآن کې مشته چې لیس علی المریض حرج، نو بیا هغې کې شته ولا علی الاعرج حرج. نو دې ته اختلاف نه وایي، نه ورته تضاد وایي. اصل خبره دا ده چې قرآن مجید که د اعما ذکر کړی دی نو په دې وجه ذکر کړی دی چې هلته کې د هغه عذر معلوم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو سره ناست و. د قریشو غریبانان صحابه ډېر بدي شو. په دې وجه هغوی به کله کله ویل چې د ځان نه دا کسان لرې که نه موږ به ستا ایمان پتا ایمان راوړو. مخکنو کتاب والا هم د انبیاء علیهم السلام باندې د اعتراض یو وجه دا وه چې ستا ملګري ټول غریبانان دي، کمزوري دي. د دې وجې نه قرآن د هغې جواب کړی دی چې زه نشم شړونکي هغه خلک تزدري اعینکم چې ستاسو سترګو باندې هغې بدلږي. قرآن د هغې د غریبۍ یا د ړوندوالي تذکره چې کوي نو د هغې سبب دا نه دی کوم چې خلک وایي. هغه دا و چې سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو په داسې وخت کې چې راغی هغه خواله چې کله هغه سره صنادید قریش ناستو. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو پته ده، دې صحابي ته هم پته ده، خو دی چونکې معذور دی دې وخت کې نظر یې نشته. که ده دا علم وی چې دې وخت کې فلانې 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 ناستو نا به نه وی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله. خو چې کله دی رالل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د راتلل ښه ونه لګېدل. په دې وجه نه چې دی ړوند دی، په دې وجه چې د قریشو نفرت به نور ډېرېږي. اوس نو قرآن مجید چونکې د هغه عذر بیانو نو ځکه الاعما لفظ ویلی دی چې عبس وتولی ان جاءه الاعما. د بېعزتۍ په خاطر نه دی ویلی. او دا کم د عرج وغیره ذکر یې چې کړی هغې کې هم بې اختیاري نه ده. د جهادونو دوران کې یا بعضې د پردې سیزونو کې یا بعضې ډوډۍ خوړلو کې خلک مخکې نه تلي نو قرآن وایي که اعرجي او مخکې لاړ د ټایم نه نو خیر ده. خو تلی نه شي که نه، نو که دی مخکې لاړ نو خیر ده. یا په جهاد کې اعرج نه شامل نو خیر ده. یعنی عذر یې د هغه مخکې کړی دی، عذر یې مخکې ته کړی دی. محدثین چې دا لفظ استعمالی اعرج یا بل څه شی یا بل څه شی کمزوری یا د جسمانی عیب نسبتو کی انسان ته نو هغه هغې د پیژنګلو په خاطر کوي. مثلا د یو سړي نوم زید بن اسلم دی، په دې نوم باندې سل خلک ستا مخې ته راغلل. نو د حدیث دپاره د هغه تعین ضروري دی چې دا کوم زید بن اسلم دی. نو هغه تعین په پلار نشي بیا دی په نیکه باندې کوي. ستا که خیال دی بعضې مورخینو سره یا محدثینو سره د هغې د پلار نیکه نوم داسې ولیکي چې 1100 پیړو پورې ورسي، اوزګار نه وي. هغې د فرق دپاره او د تمیز دپاره دا کوي چې دا سړی ثابت کړي چې دا څوک دی من هو. کله هغې د جغرافیایي انداز هم خیال ساتي، د ملک خیال ساتي، بصري کوفي ولیکي، کله مکی مدني ولیکي. کله دا وشي چې نسبت یې وکړي یو فرقې ته بالفرض چې معتزلي قدري وغیره، دا تنقید نه وي، دا غیبت هم نه وي. چې کله حس باندې کار نه کېږي نو بیا سره بیماري ولیکي. دې دپاره چې خلک یې زر وپېژني. دا اعرج د ده نوم دی عبدالرحمن بن هرمز، عبدالرحمن بن هرمز بن کیسان، کافی سین الف نون، 117 ہجری کی وفات شوی. چونکہ په دې نوم باندې ګڼ خلک دی او د دې وجې نه دلته کې د نوم محدثین ذکر کړي اعرج چې وایي به دغه ته مرادي. او دلته کې دا درې روات شو، عطا بن یسار، بصر او اعرج. دا درې واړه یحدثونه عن ابي هريره، دا درې واړه حدیث بیانوي د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ کہ ابن شہاب چاہ نقل کو دا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نخ،
ابو سلمہ بن عبدالرحمن څوک دی؟ من هو ابو سلمہ بن عبدالرحمن؟ دا څوک دی دا سړی؟ نو ابو سلمہ بن عبدالرحمن د نوم کې د محدثینو اختلاف دی. یو دارا چې د نوم عبدالله الاصغر دی. عبدالله الاصغر پړو کې عبدالله. څوک وایي د نوم سره اسماعیل دی. او یو دریم تعویل دا دی چې نه اسمه و کنیته واحد، د نوم او کنیت یو دی. دای کله کله اصغر وی، کله عبدالله الاول، عبدالله الثانی، عبدالله الثالث. عربو کې د نومونو کې خودلو کې ډېر وسعت دی، ډېر د هغې ظرف ډېر کولو دی. عبدالرحمن السدیس دی که مطلب دا چې پنځه ورونو نومونه هم عبدالرحمن دی. دا پکې شپږم دی، سدیس شپږم دی. زمونږ خلک نوم کوي سدیس، چې ته یې 200 ځله پوهېږې چې بھائی دا خو شپږم ته وایي، دا نوم نه دی. دا خو هغې د نومونو په منځ کې هغه فرق ښودلو لپاره یو ته اول وایي، بل ته ثاني وایي، بل ته ثالث وایي. نو ربیع، خمیس، سدیس بس جاهلان دي. لوی لوی خلک دا حرکتونه کوي. مردان کې یو هغه ته به عبدالله وایي که نه، عبدالله اول. بیا دویم عبدالله ثانی، دا په ثانی صاحب مشهور. یعنې خپل نوم یې خلکو نه هېر شي، خپل نوم یې سره ثانی صاحب کچارو کې به ډېر. نو دا ټول روایت کې دا د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه. هلته کې ابو سلمہ بن عبدالرحمن نقل کوي، هغه هم سیدنا ابو هریره نقل کوي. دا لومبنی حدیث چې ته کوم وایې چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. په دې حدیث کې دا ټول روات چې کوم دی، الروات كلهم مدنیون، دا ټول مدني دي، یې د مدینې منورې باشندگان. دا ډېر عجیب و غریب روایتونه راځي، محدثین کار کوي که نه، داسې احادیث هم جمع کړي چې كلهم مدنیون. داسې احادیث هم جمع کړي چې ټول کوفي والی، ټول له بصري. اوس خلک عام حدیث نه وایي، دا څوک وکړي. اوس دلته خلکو د حدیث د راوي پته هم نه لګي چې دا څوک دی، کله پیدا شوی او کله مړ شوی، استادان یې څوک څوک دي، شاګردان یې څوک څوک دي، تعین ورته مشکل دی. نو سیدنا ابو هریره نه دا حدیث په دې الفاظو کې نقل کړي چې من ادرک من الصبح رکعتا، چا چې لاندې کو د سبا نه یو رکعت، د سهار د مونځ یو رکعت یې لاندې کو، قبل ان تطلع الشمس. ترکیب ته ګوره، رکعت یې لاندې کو مخکې د انور د خطونه، نور لا نه دی ختلی او رکعت یې لاندې کې. څه مطلب؟ ناوخته شوی دی پې. صرف دومره ټایم دی چې که دی نیت وتړي نو یو رکعت په دې ټایم کې کولی شي، یو رکعت په دې ټایم کې کولی شي. و چې نور روخیږي او د هغې نه وروستو لکه دی خو مونځ کې نو داسې خو به نه چې بیا نعت وینا کله کوسرېږي او نن نور چېرته 6 منټه کې راخېږي، خو لحظاتو کې راخېږي. د یو رکعت چې کوم دی هغه د طلوع شمس نه مخکې دی. دې کې ټایم نه دی خولی چې وقت مکروه او که غیر مکروه، جګړه دې ځای کې پیدا شو. یعنی د انور خطو نه مخکې ټایم کې دته د یو رکعت ټایم ملو شو او د نیت کو فقد ادرک الصبحان، یقینا دو سبا لاندې کو. کدا بل منځ بل رکعت بعد استلو راختلی دی یا د انور ختلو په وخت کې راختلی دی نو دا رکعت وشو. ومن ادرک رکعتا من العصر، او چا چې لاندې کې یو رکعت د مازدیګر، د مازدیګر ټایم تر کوم ځای پورې ای کې هم قید لګولی دی، قبل ان تغرب الشمس، مخکې د انور د ډوبېدو نه. غروب لرې تلو ته وایي، نور ډوبېږي نه، دا اصطلاح د انسانانو ده. هغه انسانانو اصطلاح په دې وجه قرآن او حدیث کې راځي چې دې اصلاح وکړي، خو نه دا حقیقت دی چې انور ډوبېږي نه. د غروب لفظي معنی سره تباع ده، لرې لاړ. لور چې لرې لاړ شي نو هغې ته وایي لرې تلل.
تنحى جدا شو قبل ان تغرب الشمس مخکې د دینا چې نور ډوب شي فقد ادرک العصر نو یقینا د مازیګر لاندې که حدیث نه خدا فهمی ورپسې حدیث هم وایه حدیث مضمون یو دی دواړه ځکه ما یو ځای روان کړی دی سیدنا ابو هریره دغلته فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة دا عام ویل چا چې لاندې که یو رکعت د مونځ نه نو یقینا د مونځ لاندې که دا د مخکې حدیث تفصیل هم کېدی شي او دا مستقل بالذات حدیث هم کېدی شي یعنی په هر یو ګوره سحر چې کله مونځ وشي نو د هغې نه وروستو یو مکروه ټایم دی مکروه دا چې د فرض مونځ نه وروستو نفل نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا چې د سحر مونځ سړی کوي نو ماسوا د رکعتې صبح د دوو سنتو نه علاوه نور څه سنت یا نفل مونځ نه کېږي دا حقیقت صحیح احناف چې د سحر مونځ کې د دین سنت وشي نو دی بیا فوراً د کولو نه دی قائل ولې هغه حدیث د دې په کتابونو کې وجه لیکل ده خو وجه څوک ګوري نه د هغې وجه دا ده چې هغې وایي دا اوس نفل شو خپل ټایم نه وړېدل نو دا نفل شو او د سحر فرض مونځ چې وشي نه یې پسې بیا نفل نه کېږي د احنافو مسلک دغه دی نو دې وجه نه دی وایي چې دا انور راخیږي نو هغې نه وروستو دې سړی وکړي خو دا نه وایي چې ودې کړي که ویې کړل نو ټیک ده که ویې نه کړل نو نفل پاتې شو که نه دې ته مسلک خپل نه معلوم بس جنگ به کوي په یو څیز باندې چې موږ تحقیقي خبرو کو بای برو دانګې اعتراض به وکړي په موږ سره اعتراض کوي کتابونو کې دغه لیکلي نو دارنګې چې کله سړی د مازدیګر مونځ کوي نو یو د دې صحیح ټایم دی صحیح ټایم هغه دی چې مثل اول یا په مثل ثانی دواړه مذاهب د احنافو دي محقق قول لري او فتوا په دې باندې را چې مثل اول باندې وکړي شي دا مستحب ټایم مثل ثانی باندې د عام او احناف قول له ته ګناه مو ہے جائز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثل ثانی باندې کړل خو کله چې وسړي مقابله راشي چې راځم مستحب باندې عمل وکم افضل باندې عمل وکم او دې ټول عمر په دا دویم ټایم کې لګیا دا خبره هونه پاول ټایم د عمل کیږي دا خبره محض د استحباب ده د جګړې نه ده نو چې کله مازیګر مونځ کو نه دی اوس دین وروستو نفل نشي کولی دغلته نفل مکروه دی څنګه د سحر د مونځ وروستو چې نفل مکروه دی نو څنګه چې د سحر په ټایم کې یو مکروه ټایم و هغه دا چې کله انور راخیږي نو مونځ کول مکروه دی او چې کله انور ډوبېږي انور په زیړی شي نو دا وخت مکروه دی لکه حدیث باندې ځان پوهول پکار دی نا حناف د هغې رایه دا را چې چونکې دا ټایم مکروه دی دا ټایم مکروه دی لہذا په دې ټایم کې دی اثر نو د بنیاد نه مونځ د هغې اراده دې نشي کولی نیت دې نشي تړلی لکه دا وخت مکروه دی هغې په څه عمل کوي په قیاس کوي که په نس باندې کوي په نس باندې عمل هغې نه هغې هم په نس عمل کوي او دا کمې چې کوي نو دوی هم په نس عمل کوي دې کې جګړې سره اطمینان مسله ده یعنی احناف کو عمل نه کوي په دې باندې نو هغې د قیاس په بنیاد خو نه ده پرېښې ده هغې دا وایي چې چونکې دې ټایم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کولو ته مکروه وایي د دې وجې نه د هغې حدیث په بنیاد باندې مونږه دا چل نه کوو حدیث خدا واضح دی بالکل دې سره وسه کوو دا حدیث خو بالکل واضح دی حکم چې مونږ وویل چې قبل ان تطلع الشمس او ورپسې قبل ان تغرب الشمس دا هم حدیث دی صحیح حدیث دی
اشکال دی پیدا شي. دې ته د حنفیت او د شافعیت جنگ مو وایي د اهل حدیثو. دا حدیث کې اشکال دی. د دې اشکال د حل کولو څه طریقه ده؟ دې لپاره امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه د دې کتاب کې فائدہ دی چې د موږ د مسالک ښیي، مذهبونه، چې چا په کوم حدیث عمل کړی، چا په کوم حدیث عمل کړی. دا خو خلک راغی نه یو د ګریوان نشي ځمکې لی رابغي، نه بل لګي بل ګریوانو نشي ځمکې لی رابغي، چې دی جي نه مني او دی نه مني. خبره داسې نه شي. دا دی دغه حدیث نقل کوي. همدکره سیدنا ابو هریره دا کوم چې امام بخاري پیش کړی دی د دریو رواتونه، من ادرک من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک من العصر رکعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. اور پسې څه وایي؟ وفي الباب عن عائشه. په دې سلسله کې د سیدہ عائشه رضی الله عنها هم یو حدیث تره، هغه مسند احمد کې دی، امام مسلم لیکلی دی، امام نسائی او ابن ماجه لیکلی دی. قال ابو عیسیٰ د امام ترمذی کنیت ته فرمائی حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، صحیح حدیث ہے. وبه یقول اصحابنا والشافعی واحمد واسحاق. دا دی ائمه مذهب دی، دا اهل حدیثو مذهب نه دی چې سړی اهل حدیثو ته خپېړه وکړي. دا فرقواري څیزونه لرې کړي. دا نور ائمه مسلک دی چې په دې ټایم کې یو سړي مونځ نه کړي نو کولی شي ودې کې نیم به مکروه ټایم کې راشي او نیم به د نور خطو نه مخکې راشي او نیم به وروستو راشي. په غروب کې به نیم د نور پرېوتو نه مخکې راشي، بل به نیم د وروستو راشي. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر. یو خو اهل حدیث دي که نه، ایو دغه اهل حدیث دي کوم چې امام ترمذي دی. اهل حدیث هغه چاته نه بیچاره فلیدین کوي. اهل حدیث هغه چاته وي چې په حدیث عمل کوي. کم سړی چې په حدیث عمل کوي هغه اهل حدیث دی. دا خاص نوم خلکو هایجیک کړی چې دا اهل حدیث دی. یو سړی چې حدیث باندې پوهېږي نو دا اهل حدیث دی. یو حدیث چې د حدیث یو سړی چې د حدیث د زده کړې دپاره سفر کړی دی، محنت یې کړی دی، مشقت یې کړی، دا اهل حدیث. دا جهل نمونه دي چې چا رفع الیدین وکړل نو موږ وایو دا اهل حدیث دی. دا شیګان هم کوي نه هم اهل حدیث دی. دا خو د احنافو نه علاوه ټول خلک کوي. شوافع یې کوي، حنابله یې کوي، مالکیان یې کوي. بعضې خلک په دې نوم باندې سر ماتوي چې دا ډېر زوړ نوم دی. په نوم زوړ دی خو ته ولله چې کوم معنی ښه دا غلطه ښه. اهل الحدیث منې اهل العمل بالحدیث، اهل العلم بالحدیث. هغه پوهه خلک چې حدیث باندې پوهېږي. کوم سړی چې قرآن مجید باندې د پوهېدو کوشش کوي هغې ته اهل القرآن وایي. نو موږ یو نوم څه خلقو پورې خاص کو او سنم چې کوم دی هغه منکرین حدیث واغس. منکرین حدیث هغه ته اهل القرآن وایي، هم اهل قرآن ہے. دا سيزونه داسې خلک بس دوکه کوي را دوکه کوي. دې نمونه نه وځي. دا سيزونه ښه نه دي. البته که د پہچان دپاره یي نو بیا ټیک ده. خو موږ بلکل په دې باندې د خپل فقه بنیاد یې ښه. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر. یعنی کم چې پوهه خلق دی، دا امام شافعي، امام احمد، اسحاق بن راهوی هغوی وایي دا کم چې موږ حدیث وایو چې ادرک رکعة من الصبح او ادرک رکعة من العصر، د نور ډوبېدو نه مخکې وروستو، دا د صاحب عذر دپاره دی. زموږ خلکو ته عادت جوړ کړی، عادت نه دی. یو سړی دې وخت کې اوس پاسېد دی صرف یو رکعت کولی شي. دا خو د سنن ترمذي متن دی، یعنې ما د بار نه څه عبارت خو نه دی ویلی. سنن ترمذي متن دی چې معنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة. لکه یو سړی دی مونځ نه ودو او ینساها یا یې هېر کړي فیستیقظو، یو سړی ودلی یا یې هېر کړی دی، اوس ورته یاد شو، ویذکر یاد شو ورته، نو څه چل به کوي عند طلوع الشمس و عند غروبها.
او دا تعویل دا کم چې موږ دلته کې وایو امام طحاوی رحمه الله هم کړی ده چې زمونږ په نزد د دې حدیث محمل څه دی هغه دا دی چې یو سړی دی بالفرض هغه دومره ټایم پاتې دی نور خطو یا نور پرېوتو ته چې د یو رکعت کولی شي او دا سړی بالغ شو دی وخت نو په ده باندې به د دې مونځ فرضیت راځي که به نه راځي امام طحاوي اول دغه ښودلی دویم یې دا ښودلی چې یو زنانه ده بالفرض او د هغې طهارت د منسز نه په داسې ټایم کې وشو چې دا یو رکعت کولی شي قبل از طلوع یا قبل از غروب نو په دې دا مونځ به فرض وي که فرض به نه احتیاط ته وګورو حدیثونه دواړه صحیح دي خو احتیاط د چا رایې کې دی نو دې باب کې احتیاط د احنافو رایې کې خامخا قصر مه ماتوه د جواز څوک منکر نه دی خو چې کله دغې حدیث ته وکتلی شي چې رسول الله وسلم د مازدیګر د مونځ نه وروستو د نفل کول نه منع کړې ده ولې هغه ټایم د شیطان د عبادت ټایم دی دارنګې نور چې راخیږي ښکاره حدیث کرایي چې تطلع بین قرن الشیطان دا د شیطان د ښکرو منځ کې راخیږي دا د شیطان د عبادت ټایم دی نو که په دغې بنیاد باندې یو سړي دا ویل چې د حدیث محمل دا دی په دې کې تعویل وکړو د څه ګناه وکړه د ګناه نه ده کړی بلکې دا هغه دوه حدیث هغه عملي کړل او دې حدیث کې هغه تعویل وکړو کوم خلک چې وایي نه مطلب دغه دی د دې زمانې اهل حدیث چې نه مونځ کېدی شي او زه یې کوم بس کوه هغه دوه یې پرېښودل دا د ضد عناد مسله خو نه ده که اختلاف دی دا حدیث بیشک صحیح دی لیکن دې کې تعویل دا وکړه چې دا اهل عذر سره متعلق بیمارانو سره متعلق کا هغه زنانو سره متعلق کا چې د هغې منسز ودرېدل یو رکعت دا کولی شي او طهارت یې راغی نو دا چې کله سر اوویند دا مونځ به قضا کوي دا مطلب دا مونځ به قضا کوي دې تعویل سره هغه نور احادیث کم چې د کراهت دي ستا به خیال کې یو سړی د سهار مونځ بالفرض په داسې وخت کې وکړي چې هغه وخت کې نور په تندي نه بیا بس چلې بیا خو معامله خراب وي ضد او عناد داسې نه جوړېږي مباحثې باندې خبره کېږي خو دا خبره هم کول پکاري چې یو سړی په دې باندې نیغ په نیغ عمل کوي نو تا ته بدرت خو حق نشته دی ستا ممکن ده چې هغه په هغې حدیثونو کې تعویل کوي ممکن ده چې هغه په هغې حدیثو کې تعویل کوي او په دې حدیث کې تعویل نه کوي په دې بنیاد چې دا حدیث ته صحیحینو دی که بس د صحیحین یو څه به دباري نو بهر کیف علمي بحثونه چې راځي د هغې څه بنیاد وي دا د خلکو کم عقلتوب دی چې دا علما دي جي او مولیان دي اوس یو بل سره نښتي دي هسې یو بل سره نه یې نښتي زموږ د علماو غلطي دا چې دي هر اختلاف خامخا عوامو ته بوځي پنجاب یو سړی دی هغه تقریر کوي که نه چې قل ان صلاتي و نسکي و محیاي نو څه وایي هم حیاتي ہے ولې و محیاي هلکه ورپسې غټ و مماتي نه ګورې چې علم دې دی ته ورسي انا لله و انا الیه راجعون سړی اوس وایي دا د معدې مسلې جوړې شي اصل کې هغه عبدالمجید ندیم دی الله وبخي دا به دا ویل چې زمونږ اکثر مسائل د معدې مسائل دي د دې خوا هم نور سکار نه سکار روزګار نه ګټه وټه نه ته خوشحالي کې په دې باندې چې بس عوام ګرمېږي زیر باز څه شی نه بیا خو عوام نه ګرمېږي خېټه به څنګه ساتو خدا د حیات او ممات مسله کوانه یو خوا عوام ګرمي بل خوا عوام ګرمي د دواړو ډلو د علماو جیب ګرمي په دې باندې ټوله به دغې جوړه کړې ده نو بهر کې احتیاط په دې کې دی د امام حنیفه رحمه الله مسلک هغې کې احتیاط ډېر دی دا حدیث
امام بهقیم لیکل دی او غیر الفاظ همداری من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس ورکعتا بعد ما تطلع فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرک العصر. دا هغه حدیث تفصیل دی. دیکھو آغا زید بن اسلم رجعتا فی صلاة الصبح سنن کبرا لمنیجل صفحہ 379. حدیث زمونږ دا شو من ادرک من الصبح رکعتا ادویم کے راضی من ادرک رکعتا من الصلاة هغه عام سادل دی. دلته وی چا چې د سحر مونځ لاندې کو قبل ان تطلع الشمس دا قید د جماع دی تو ګورخ تینا معلومی کی دا چې دے کے استثناء قبل ان تطلع الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې خبر گئی نو طلوع شمس دا خو کم ٹائم نہ شروع کی قبل ان تطلع الشمس منز پسے متصلم قبل ان تطلع الشمس تے او چدار آخری جنم قبل ان تطلع الشمس تے دا غا الفاظ جدید نا استدلال کلی ہی چنا دا خو مطلق الفاظ تھی تو دے مطلق الفاظ دا وجہ اگئی پاگے نور حدیثنوں کے تعویل کر گا پاگے نور حدیثنوں کے تعویل کر گا دس آئے بندر ادارے اپروچ مسئلہ دا ذہنی اپروچ مسئلہ قبل ان تطلع الشمس دنور د خطون مخکی کل عام مخصوص منه البعض میں لکه حکم دارے چې کله یو سړی جمعات تراشی د مسجد نه دې خپل فائدہ واخلي د مسجد فائدہ دارا چالته کې تحیت المسجد کی 2 رکعات نفل کی په دې وجه د احناف نه علاوه ټول مذاهب په دې باندې دي چې کسړې د سحر سنت کور کړي بل فرض ادې مسجد تراشی چاچے حرمینوں کے کڑی مجھ نہیں خولی دی خلق نفل کیا ہو ولی کئی اگئی وہی چدا خو ٹک دا تا سحر دا سنت نرستو دیخ لیکن دلتا دا حدیث ہم دے تحیت المسجد کولم دی دیتا ہوئی عامن خص من البعض عام مخصوص من البعض بیاغیو نظیر پیش کی دے چې کله امام اولاړي خطبه وي نو سړی به ذکر اذکار نه کوي لیکن یو سړی راغی او نبی کریم سلام خطبه ویلا هغه کېناست تحیت المسجد نه دی کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تپوس کوي صلیت رکعتین 2 رکعات لري کړي هغه وی نه جی اور تی قوم فصل له زمونږ له حدیث وي د جی په حدیث عمل وکړو دا چا چې نه دی کړی هغه په حدیث عمل کړو ولیغت حدیث مخکرے چکل امام خطبہ ہوئی سڑے و ذکر اسکار نہ کی ذکر اسکار کے منزاخل تاکہ چاہ پدے انداز ہوئی نفرتون ختمی ہے اور پدے انداز ہوئی نہ خلق یو بلتا ہے ادھر ادھر ما یو بلتا اصل دارا چکل فرعی مسائل ہوئی دے مسائلوں کڑیر کود کو رید مکہ علماء والا پکار دائی چاہی پکم بانے مطمئن شی ناغه اطمینان والا خبره د مخ کې ورسای جګړه نه کول پکار ده سره ایسا بد عملی خو نه گئی ته د استدلال هم د حدیث نه ډیر کم کوز بدا سے راشی چالت صریح حدیث موجود ده او د هغه په مخالفت کې محض د عقل په بنیاد یو خبره کولی شي هغه ځان له مسله دا موږ چې زور نکو په فرعي مسائلو کې تردید باندې یا بدرد نه وایو هغه وجه د کرا چې کلا اعمال یا حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت تھی نہیں کہ خپل ذہنی اپروچ مسئلہ دا بیا چې ته پکم مطمئن ہے چې پکم مطمئن آغاو کا دیکھے سو گناہ نشتا ہے لیکن چې یوم حدیث پیش کی بل حدیث پیش کی دلتا کہ یو قول چاکڑ دے چې دا کمو احادیثوں کے منع راغلی دے دینا دا حدیث منسوخ تھی دا خوی آسان خبر دا بس رفع الیدین ولې نه کوي چې دا منسوخ دی دلیل یعنی یو شی ته منسوخ غنی و دلیل غواړي دا منسوخ نه دی دلته کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلی دی ودع بعضهم ان احادیث النهی ناسخه لهذا الحديث
چې هغه حدیث د نهي چې دې وخت کې دا مه کوئ دا مه کوئ په کې دا ټایم ښودلی دی که نو بعضې خلک دا وایي چې دا هغه ناسخ دي دا منسوخ دي دی وایي هي دعوه تحتاج الی دلیل دا دعوه دلیل غواړي بې بنیاده خبرو باندې دین نه چلېږي لکه رفع الیدین نه کوي کم خلک د هغې هر کتاب چې ته راخلې نو په هغې کې وړومبی دلیل صحیح د کفارو ترخونو کې بوتانو نو رفع الیدین کې دې لپاره پې کول چې هغه د ښکته وغورځېږي دا بیا ډېر ظلم دی ستاسو د ټولو مونځګزارو د لوی اختر پر ورځ د وړوکي اختر پر ورځ ترخونو کې بوتان دي که ځکه به بیا لاسونه پورته کوي د ځان نه علتونه بیانوي د شریعت دا ظلم دی ته نه کوې مې کوه په دا څوک زور نه کوي خو کم سے کم د یو حدیث خو غلط تعویل مه کوه دا نادرست تعویل دی غلط تعویل کم سړی چې رفع الیدین باندې بحث کوي هغه منې کوي د کتابونو د پاسه یې لیکلي ده شیوخ الحدیث په کتابونو باندې چې مالی اراکم زه وینم تاسو چې ستاسو لاسونه هر وخت داسې برابره کېږي لکه د شمس قبیلې د اسونه او د اوښانو د لکو په شان د هر حدیث د پاس د هر کتاب د پاسه ویې لیکلي دا حدیث لګ راواله وګوره اول نه آخره پورې چې بیا کې څه لیکلي اسلام کې اول کې د سلام جواب به خلکو د مونځ دوران کې ورکوو بیا په هغې منع راله چې څوک به راغی السلام علیکم به نو خلکو به لاس اوچتول بیا خو هغې نه منع راغلی ده چې منع راله نو باید صحابه ونه وپوهېږ السلام علیکم به وی حدیث نه رسېدلی دی کې هم څوک داسې و چې به نه وپوهې نه هم لاس پورته کړ نو رسول الله وسلم دغې باره کې وفرمایل چې ستاسو لاسونه ولې د شمس قبیلې د زناورو د لکو په شان برابره کېږي د دې خو رفع الیدین سره تعلق نشته داسې ظلم کېږي د ملک کتابونه یې به لیکلي شیخ الحدیث دی غټو غټو مدرسو شیخ الحدیثان دی شیخ الحدیث دومره غټه دوکه ورکوي سړي له د بل چا نه به سړی څه ګیله وکړي دې ته موږ سنت جوازي وایو بار کې خپل ځای ته به ورسئ بحث بس ده وکړئ حدیث کې گنجائش دواړه موږ ته ملو شو یو سړی په دې حدیث عمل کوي کولی شي دا منسوخ نه دی د هغې مخ د نفي والا د منع والا حدیثونه به څه شي دا به خاص شي او که څوک په هغې عمل کوي نه کوي نو هغه سره هم دلایل شته دی او به دې کې تعویل وکړي چې نه دا دی د معذور دپاره یا د هغې زنانه دپاره چې د هغې اوس صفایي راغلی ده یا د هغې کافر دپاره چې هغه اوس مسلمان شي نو دی مخاطب د شریعت شي دې کې د جګړې څه په اسانه طریقه باندې حدیث حل کېږي ستا خپله د اطمینان مسله ده چې ته خپل اطمینان ستا ته په څه کې ښکاري چې کله موږ دا خبره وکړو نو موږ پورې به خبره ولګېږه چې دا جي الحدیثو ته لار کولاوئ څوک به وایي دا جي الحدیث دی خالص مسلمانان دي بس الله په فضل بل خوا نسبت مناسب نه ګڼو قبر کې چې کم تپوس کېږي ما دي مر ربک ما دینک من نبیک د هغې تیاری کوو محض د رسول الله وسلم د رسالت په مقام بل څوک فائز نه ګڼو چې د هغې اتباع داسې وکړی شي څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی شي به دغه ګناه ده خلکو ته ګناه ښکاري نو ښکاري به دا درس بس دا موقوف شي بیا به انشاءالله روجې نه وروسته کوو اقول قولي هذا استغفر الله